بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 12 نمبر درس دی. نن به ان شاء الله موږ افعال د فعل جمع د فعلونه او د صيغو ګردانونو طریقه زده کوو. اول به موږ د هغه تفصیل ووایو چې یاره په فعل ماضي کې په عربی کې په فعل ماضي کې څومره صيغې وي. زموږ په پښتو کې اردو کې فارسی وغیره کې په هغې کې چې کومې صيغې وي نو هغه دوه وي او دغه شانتې په عربی کې څومره دي لکه په اردو کې هم ټولې شپږ صيغې وي د فعل ماضي او په پښتو کې هم وي په انګلیش کې هم دغه شانتې وي نو د دغه شپږ صيغې وي او په عربی کې څومره وي نو هغه دلته کې مونږ انشاءالله نن زده کوو. فعلونه افعال فعلونو ته وایي او د صيغو ګردان وایي په عربی کې د فعل ماضي 14 صيغې وي 14 صيغې وي په فعل ماضي کې او په کم ترتیب باندې وي چې درې د مذکر غایب د پاره وي درې د مذکر غایب د پاره وي او درې د مؤنث غایب د پاره وي. اول د غایب وي درې مذکر غایب درې مؤنث غایب بیا راشي حاضر د پاره نو بیا درې د مذکر حاضر د پاره وي او درې د مؤنث حاضر د پاره وي. ٹھیک شو جی نو دا ټول 12 شوي او دوه صيغې د متکلم د پاره وي دوه صيغې د متکلم د پاره وي. اوس وای د متکلم اوله صيغه د متکلم اوله صيغه د واحد مذکر او د واحد مؤنث د پاره وي. دا اوله صيغه د واحد مذکر د پاره وي او د واحد مؤنث د پاره وي. لکه مونږ په پښتو کې وایو زه دا زه یو صيغه ده په پښتو کې نو زه چې دی مؤنث هم ځان لپاره وایي زه که یو زنانه وایي چې یاره زه نو هغه هم دا زه لفظ استعمالی او که مذکر وایي یو نارینه وایي چې یاره زه نو هغه هم دقه یو نو دا یو صيغه چې دی د مذکر او مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. نو دقه شان د متکلم اوله صيغه چې ده که نه هغه د واحد مذکر او د مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي او د متکلم دویمه صيغه د متکلم چې کومه دویمه صيغه ده ځکه د متکلم دوه صيغې وي نو د متکلم اوله صيغه خو د مذکر مؤنث دواړو لپاره راځي او د متکلم هغه دویمه صيغه د تثنیه مذکر تثنیه دوه ته وایي د تثنیه مذکر او تثنیه مؤنث لپاره هم وي د تثنیه مذکر د دوه سړو لپاره د دوه ښځو لپاره هم وي او د جمع مذکر او جمع مؤنث لپاره هم وي د ډېرو سړو او د ډېرو ښځو لپاره هم وي. لکه اوس مونږ وایو که دوه کسان یو نو مونږ بیا هم وایو مونږ ټیک شوه نو دا مونږ چې دی دا د دوو دپاره هم وي او د ډېرو دپاره هم وي ډېرو دپاره هم وي. ٹھیک شو جی نو دا مذکر هم ځان له استعمالی او مؤنث هم دا دوه د پاره او دا ډیرو د پاره چې دا مذکر هم استعمالی او مؤنث هم. نو دغه شان موږ سره د متکلم یو خپل صيغه وي او د واحد د پاره د مذکر مؤنث دواړو د پاره یو صيغه وي او د تثنیه او جمع د پاره یو صيغه وي د مذکر هم وي او د مؤنث هم وي. نو دا زمونږ صرف نن د عربی چې کوم 14 صيغې وي د هغې ترتیب هم زده کړو. درې د مذکر غایب درې د مؤنث غایب درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر او دوه د متکلم صيغې وي. نو انشاءالله دا به موږ داسې په اشارو سره یادو. اول به د دې نه د ګردان شروع کېدو نه مخکې به موږ هغه 14 ضمایر دي لکه د نوم په ځای باندې چې کوم ضمیر استعمالیږي اول به موږ هغه ضمایر استعمالو نو ځکه چې بیا موږ کله مخکې صيغې وایو نو په هغه صيغو کې به خامخا موږ د فاعل معنا کوو نو چې دا کوم ضمایر موږ زده کړو نو دا به زموږ فاعل وي نو دغه فاعل معنا به اول کوو بیا به دغه فعل معنا کوو. نو انشاءالله دې نه پس بل درس کې به موږ ضمایر زده کوو او هغه به په تفصیل سره او په اشارو سره زده کوو انشاءالله. نو ښه زموږ دا ویډیوګانې توجه سره ګورئ او مخکې هم شیر کوئ د ثواب په نیت باندې د الله د دین خدمت دی. نو دا زموږ د نن ورځ درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.